السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې. د جون په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په پېښور کې د 10,000 روپو دپاره یو کس ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی چې واړه بچي ته یتیمان پاتې شول. ښځه غریبه یې کونډه شوله. اخر ولې قتل کړی دی او دا چا قتل کړو؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني کې زموږ دا چینل مهدر سره سبسکرایب کړئ. خو کې وسه ټلای نشان وي چې هر یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دي. ته پوسه هیڅوک نشته دی. د هر چا خپل خواغه ده چې سي وکړل خې وکړل. ته پوسه بالکل څوک نشته. عزتمندو په خبر کې داسې واقعا مخې ته رااله چې غریب مزدور کار سړی وو چا ګنکپانو ظالمان ورسره جیب کې پیسې سي کړې او دا یې ټارګټ کړو. د پسې په قلار را روانو چې کله یو شاړی یعنی یو دشت ته ورسېدو. کس یې ودرولو او ورته ویل چې پیسې او ارسې د روباسه. د ورته زه غریب مزدورکاره سړی دا لږې ډېرې پیسې مې د خپل بچو او کوروالو دپاره ګټلې دي. ډېر مشقت او تکلیف سره دا پیسې مې پیدا کړې دي. خپله خو بیمار یم، ښځه مې بیماره ده، هغې له به پې علاج هم کوم. خو دې ظالمانو نه پرېښودو. دوی ورته ویل پیسې روباسه. د پیسې نه ویستلې. اخره کې چې لاس یې ور واچول دوم زورونه شروع کړل. هغوی هم زورونه شروع کړل. دې کې بل کس تمانچه راویست او پایرنګ یې پې وکړو چې 3 ډزه لګېدلی دی او په موقع باندې د فاني دنیا نه رخصت شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتلان ظالمان زر تر زره گرفتار کړي او سخت نه سخت سزا ورکړي چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي. عزتمندو دا وه زموږ د دې وخت نوي معلوماتي ویډیو. د نورو نوي معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مدر سره سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه ټلای نشان وي چې هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.